در سره جی د تعلیم شکل کې یو بیان شیر کوم ښه یو حدیث مبارک ته مخ ته एकदम د رمضان مبارک بارکه چې څوک پچا باندې روزه ماتې وکي او کوم خبرې پدې کې ضروري پدې روزه کې نو د هغه بارکه زتا واستنه ذکر کوم ښه نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شعبان پر وروستنو ورځو مونږ تواضع فرمایلو شعبان د رمضان مبارک نه چې د مخکې کومه میاشت ده دې ته شعبان وایي ښه وایي واعظ راته وفرمایلو چې ای خلقو په تاسو باندې یوه میاشت را روانه ده چې ډېره لویه مبارکه میاشت ده په دې کې یوه شپه ده چې شب قدر چې د زرو میاشتو نه زیاته ده الله تعالی د دې میاشتې روجې فرض کړي دي او د دې د شپې قیام یعنی تراویح د ثواب سیز ګرځولی دی الله دې موږ ټول الله د دې تراوو توفیق راکړي ښه دا نه چې مولوي صاحب الله اکبر او پرس کوی بیا ایسته ځو او څوک چې په دې میاشت کې په یوه نیکۍ د الله تعالی نزدېکت وکړي یعنی یوه نیکي وکړي هغه داسې دی لکه چې په غیر رمضان کې فرض ادا کړو د فرض څومره لوی قیمت دی څومره لوی مقام دی نو نفل کول یعنی فرض چې ادا کړو او سوی او څوک چې په دې میاشت کې یو فرض ادا کړي هغه داسې دی لکه چې په غیر رمضان کې او یا فرض ادا کړي الله اکبر کبیره یعنی یو فرض مونځو لکه په غیر رمضان کې چې او یا فرض مونځونه وکړي دا میاشت د صبر ده او د صبر بدله جنت ده دا نه چې په بازارونو کې مازدیګر کې جګړې سټارټ او دماغ مې کار نه کوي وایي روژه مې ده هلکه نو بهر کې ابزا او دا میاشت خلقو سره د غمخوارۍ کولو ده په دې میاشت کې د مؤمن رزق زیاتولی شي او څوک چې د یو روژهدار روژه ماتې وکړي نو د هغه دپاره به د ګناهونو د معاف کېدو او د اور نه د خلاصېدو سبب ګرځي او د روژهدار د ثواب په شان به د هغه هم ثوابي او چې دغه روژهدار په ثواب کې به کموالی نه کېږي مطلب چا باندې روژه ماتې وکړو که نه نو د هغه چې څومره ثواب ګټلی دی دومره به تاله هم درکوي نو الله دې په صحابو باندې رحم وکړي چې کوم ځای کې به داسې خبره راغله که نه د الله رسوله په دې خبره پوه نه شو په دې خبره لږ وضاحت مونږ ته وکوي اوس څه وایي صحابه څه وایي صحابو رضی الله عنهم اجمعین عرض وکړو چې ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم مونږ کې هر یو کس خو دومره طاقت نه لري چې د روژهدار روژه ماتې دې وکړي یعنی دا روژهدار لا په مړه خېټه باندې به ورکوو که نه چې دا ثواب مونږ ته راکوي یا ښایسته روټۍ به پرې خورو که نه یا ښایسته شربت به بې ډېر څښو په دغې به الله مونږ اجر راکوي نه د الله رسوله زموږ خو ډېر کمزور یو مالي لحاظ سره زموږ خو دومره وس نه کېږي نو دا به آیا په کومه څیز باندې مونږ ته به دومره ثواب میلاوي نو نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایله چې دا په مړه ګېډه خوړلو باندې نه ده څه وایي دا ثواب خو الله جل شانو په یوه کجوره روژه ماتې یا په یو ګوټ اوبو یا په یو ګوټ لسی څکلو هم ورکوي الله اکبر زار شم د خپل رب نه یقیني بانې را لټوي بانې اوس دا څه د ما چاله یو کجوره ورکړه او په هغې باندې روژه ماتې وکړو یا چاله مې وي راځه زما په دسترخوان باندې کښېنه ما سره روټۍ وخوره ما سره روژه ماتې وکړه نو چې څومره ثواب د هغه ته یې ولږې تنې تېرې کړي دومره ثواب به ماله راکوي نو غرض مې دا دی جناب چې انسان ډېر قیمتي هیره ده ښه ولګوئ د الله په مخلوق باندې په دې میاشت کې او بې حسابې لګوئ که په حساب یې لګې نو الله به هم درله بیا په حساب درکوي او که بې حساب یې لګې نو الله به درله بیا بې حسابه درکوي نو څه وییم هسې د مخلوق قدر پته ولګېده که نه چې په یو لسی باندې په یوه کجوره باندې الله دومره اجر مونږ له راکوي یاره یقیني دا انسان هیره ده هیره ښه نو څه وایي ښه دا یو داسې میاشت ده چې د دې اوله حصه د الله تعالی رحمت دی او منځنۍ حصه مغفرت دی او وروستنۍ حصه د اور نه ازادي ده او څوک چې په دې میاشت کې د خپل غلام او خادم نه بوج سپک کړي الله جل شانو به د هغه مغفرت وفرمایي مطلب څه او د اور نه به ازادي ورکړي په دې روژه کې داسې کسان هم ګوره وینم ښه چې الله وله وس ورکړی او لاندې مزدوران یې ګانو ډېر غټ زیاتی په دې روژه کې هم کوي سپک کا پې د الله بنده پیسې وله پوره ورکوه او بوج پې سپک کا نو الله به څه وکړي قیامت کې به د باندې بوج سپک کړي ښه کم د ګناهونو دلدل چې دی وړی هغې نه به دې لږ پاک کړي ښه او وایي د څلورو څیزونو په دې کې ډېروالی کوئ چې په هغې کې 2 څیزونه خو د الله تعالی د رضا دپاره دي او 2 څیزونه داسې دي چې د هغې نه بغیر ستاسو خلاصۍ نشته
سوی لومبني دوه څیزونه چې د هغې چې هغه تاسو خپل رب چې په هغې تاسو خپل رب راضي کړئ هغه یوه کلمه طیبه ده پوه شوې لا اله الا الله محمد رسول الله او دویم استغفار دی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه استغفر الله استغفر الله استغفر الله چې په دې کې مونږ ور استغفار ډیر کوو ښه د کلمې طیبې او استغفار دې پکې مونږ کثرت وکړو او د نورو دوه څیزونه دا دي چې د جنت طلب کوئ او د اور نه پناه غواړئ څوک چې په چا روجهدار اوبه وڅکي الله اکبر بیا مخلوق ته خبره راغله نو الله جل شانه د قیامت په ورځ زما د حوض نه په هغه داسې اوبه وڅکي چې د هغې نه پس په جنت ته داخلېدو پورې نه تږی کېږي دا اوبه کمې دي د فردوس جنت الفردوس نه به یو وله راغلي دا حشر میدان ته او دا هر یو نبي به خپل حوض او نبي علیه الصلاة والسلام به پرې ولاړي او په خپلو لاسونو به څه کوي اوبه ورکوي الله دې زموږ د ټولو مسلمانانو دغه حوض نه اوبه د نبي علیه السلام په لاسو باندې نصیب کړي چا چې دا اوبه وڅکلې که نه نو تر د جنته پورې به څه کېږي تږی کېږي به نه جي خو په کم عمل باندې لا 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 مخلوق سره په ښېګړې باندې په مخلوق باندې اوبه وڅکه مخلوق سره لږه ښېګړه وکړه د مسلمان سره لږه ښېګړه وکړه نو څه به ورکوي الله به په داسې ورځ باندې چې نبي علیه السلام د حوض نه د باندې اوبه وڅکي که نه چې په دغه ورځ به هېڅ هم اوبه نه وي ښه نو غرض مې دا دی الله ګوره دا غټ فضیلتونه پکې د مخلوق باره کې راغله پوه شوې یو کجوره باندې الله څومره ثواب ورکوي څومره چې هغه روجونه ولې دومره ماله ثواب راکوي که ما په مسلمان باندې یو کجوره ورکړله او بل څه خبره چې یو ګوټ اوبه مې په وڅکلې نو د حوض د نبی علیه السلام د حوض نه به وبسکم ښه نو چې څوک د مخلوق سره نوره ښېګړه کوي زکاتونه ورکوي خیراتونه ورکوي الله به وله بیا څه ورکوي نو غرض مخلوق مسلمان د مسلمان دپاره هیره ده او بیا خاص کل په روژه کې نه دی ولګوئ جي بې حساب یې ولګوئ الله به یې موږ له راکوي ښه صحیح دی انشاءالله